بسم الله الرحمن الرحیم. ګریولو تعلقاتو حوالې سره مو عرض عرض کول. نن دې کلیپ کې زه خونی نظام، مشترکه نظام، ازدواجی نظام، مضبوطه کوم اصول سره کیږي هغوی طرف ته اشاره کوم. هغوی کې یو شی دا دی چې اعتدال و میانه روي ډېر مهم شی دی. ایمو ډېرې زندګۍ څه خرابیږي افراط و تفریط نه او اسراف نه، بد خرچیو نه، فضول خرچیو نه، دغو شیونه خرابیږي. و ایمو زندګۍ څه خوشګواره کیدی شي اعتدال نه، میانه روی نه. میانه روی هر شي کې انسان په کار د میانه روی ټکي باندې سوچ وکړي. میانه روی ډېر مهم ټکی دی چې استعمالیږي. یعنی په کار د انسان بچیو سره مینې محبت کیا میانه روی، سختۍ کیا میانه روی، ښځې سره میانه روی، خرچی کی میانه روی، مهمان نوازی کی میانه روی، بهر دوستانو سره زیاده تعلقات او حوالی سره میانه روی په کار د انسان وي. معتدل مزاج انسان، اعتدال والا میانه رو کس، چه هغه شوهر ده چه هغه ښځه ده، کامیاب وي. هغه ایمو اکثر زندگی څه خرابیږي اندیشي واجې نه خرابیږي، اختلافات راځي، تعلقات خرابیږي، زندگی پیچیده کیږي. څه کله میانه روی مو پرېږدو، کوم طرف ته څه مو تیز لوړو، نو ایمو زندگی خرابیږي. قرآن کې آیا دی قل ما انفقت من خیر والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. نو قرآن کې څه تاسو چې انفاق کوئ خیر دی، مطلب خو بیا بل ځای کې انفاق څنګه په کار دی، خرچه څنګه په کار دی، هغه څه لم یسرفوا ولم یقتروا په کار دی، نه اسراف ورکوي نه کموالی ورکوي، منځ مزال ښه دی انسان ته. لکه څنګه مثلا تعریف کې انداشي نه په کور یې ډېر تعریف وکړي چې چپلوسیو نه جوړه شي، نه په کور د ډېر انسان هغه وکړي تعریف پټ کړي چې مکمل حسد و کینه و نه څرګندېږي. همدې شان سره خاص کر اقتصادي مسایلو کې انسان په کور خپل ګریولو بچیو باندې نه ډېره تانګه ونیسي، نه ډېره زیاته یاسته ویر کړي او نه ډېر زیات بچیو ته خلخواني ته هغه ویر کړي. لکه ځینې کسان شته دي بچي چې ورنه غواړي هغوی څه بس ویر کوله خستله دا کمال دی. نه، ویر کوله خستله دا کمال نه دی. دې سره بچي لوز عادتېږي، فارسۍ کې ورته لوس نه یایي، او دې سره بچي ناز کې نیاز کې سترېږي. بیا هغوی کنټرول کوله قابو کوله ډېره ګرانه شي. بیا هغوی ډېرو معمولي خبرو باندې پلار و مور ته مخ ته راوځي. په کار دی بچي اعتدال سره ته وساتې. همداسې اوس ښځې یادي ځینې کسان ښځو باندې ډېرې زیاتې خرچې، نن سبا جوړې لتې ودونه څه دي، دې کې واقعا څه اسراف ډېر زیات کیږي، خاص کر ښځو طرف نه. واده دی پردی خونې کې، مطلب یوه ښځه خپل میړه نه دوره تقاضې کوي، دوره جوړې لتې کوي څه میړه مجبور دی ورته څه ورته کوي او هغه تېرېږي میړه باندې، تکلیف میړه ته وي خو ښځې ته دا احساس نه کیږي. پردي واده کې مثال 50-60,000 1 لک روپۍ خرچیه ځنه کوي، څه هغه یې څه بچیو ته بېله جامې، لاتې، بوټان، هر یو شی. ښځه ځوان ته انداسې 2-3 جوړه جامې. ښځو نن سبا زندګي ټوله شوي ده نمایش، مطلب اخلاق یې که نه وي، سوچ یې که نه وي، فکر یې که نه وي، المونځ و عبادت یې که نه وي، بس صرف نمایش. څه ښې جامې، ښې لاتې واچوي، یوه پروګرام ته لاړ شي، یو بل ته یې شو کړي، یو بل ته یې وښیي. دا کمال نه دی. جامو لاتو سه انسان کمال ته نه رسیږي. انسان څه کمال ته رسیږي خپل علم سره رسیږي، خپل ادب سره رسیږي، خپل اخلاقو سره رسیږي، خپل انسانیت سره رسیږي، خپل فکر سره شعور سره رسیږي، خپل انسانیت سره رسیږي، خپل عبادت و بندګۍ سره رسیږي. انسان اصلي زیور دا شی دی. انسان اینه نه څوره ښکلی دی، انسان فکر څوره ښکلی دی، انسان سوچ څوره ښکلی دی. موږ خاص کر کوشش کوو ظاهر باندې، جامو لاتو جوړو باندې زور ډېر دی. نو دغه شیو کې اعتدال ډېر ښه شی دی. نن سبا ډېرو کسانو ته تعلقات خرابېږي دغه شي وجې نه خرابېږي. اعتدال یوه نقطه دا دی، ځینې کسانو مشترکه زندګۍ وي، ګډې زندګۍ دي وي، لکه جوین فیملی دي، خویندې دي، پلار و مور یې دی، ښځه یې دی، دلته مطلب بیلنس نشي ساتلی. ځینې کسان ښځو ته زیاته توجه ورکوي، پلار و مور یې په ویر کړي وي. ځینې کسان پلار و مور ته زیاته توجه ورکوي، ښځه یې په ویر کړي وي. ځینې خویندو نونو ته توجه زیاته ورکوي. دا بیلنس ساتل ډېر کمال والا شی دی. کامیاب شوهر، کامیابه خونه، کامیابه زندگی هغه دی چې هغې خونې کې میړه بیلنس برقرار کوای شي. ښځې خپل حقوق دی په کار هغه ته خپل حقوقو حوالې سره توجه ورکړي، لفت ورکړي، اهمیت ورکړي. پلار و مور ښځې واجې نه نظر انداز نه کړي او ښځه پلار و مور وجې نه نظر اندازه نه شي.
ځنه خونو کې مو کسو یوه ښځه واده کړي دی خو یې ښځې بیخي اختیار نشته، بیخي واس نشته، بیخي واک نشته، ټول واک و واس یې هغه سره دی، خواښي سره دی، یا یې خویندو سره دی، یا یې پلار و مور سره دی. دا غلطه دی. پلار و مور کله څه بچي ته د واده وکړو په کار دی هغوی خپلې زندګۍ کې فیصلې دي، ځنه خبرې دي په کار هغوی ورته پرېږدئ. ته نظارت په کوه، ته نګراني په کوه، ته یو حد کې مطلب ښه و بد ورته ښایه څه دا شی ښه دي دا بد دي نتیجه دا دی. خو مداخلات ښه شی نه دی. پیغمبر اکرم به د بیبي زندګۍ پوښتنې کوله څه بیبي زندګۍ د څنګه دی. بیبي به ورته جمله دا ده کوله خیر بعل بهترین شوهر دی علی د ما. او پیغمبر مداخلات نه دی کړی د بیبي زندګۍ کې، د مولا علی زندګۍ کې. ایمو زندګیو کې مداخلات غوټه خبره ده. اکثر مداخلات واجې نه زندګۍ خرابېږي او مشکلاتو طرف ته ځي. لذا اعتدال ډېر ښه شی دی، میانه روی ډېر ښه شی دی. نن سبا ښځو څه د کوم اعتدال نه وتلی دي، شوهر مطلب حرامو ته مجبوروي، ګناه ته مجبوروي، قرضې ته مجبوروي، داسې وجې نه ډېرې زندګۍ خرابې شوي دي. په کار دا دی چې ته شوهر زحمتو ته تکلیفو ته یغه مدن ته یغه هر چي ته سوچ وکړي هغه په مطابق په کار ته یو قدم اوچت کړي. کوشش وکړو اعتدال سره زندګۍ ښه تېرېږي، اعتدال سره زندګۍ تېره کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.